الخلود وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. دنیا ژوند دا راځي درګه چې دوکا دی کو ژوند د دنیا دام راځي چې لیبه او تماشا دی او چې کله اسرائیل سالو مرو چوي بیا نه بنگلش تا نه موټر شتا او نه رودا شتا قرآنی فیصله دو یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر سړی ترک کوي خوند د ښځې په کور نه ورکړي، ښځه د خوند په کور نه ورکړي، ورور د ورور په لور نه ورکړي، زیای د پلور په کور نه ورکړي. هر سړی وله وایي چې دردونه شه لرې شه مخه وکړه خپل غاړې کې قصر نه غواړي. دا د قرآن فیصله ده، دا د قرآن فیصله ده. داسې مناظرې ته د نږدې مخامخ کېدل دي ورتاګ دی او دا خلک کمزوری ما ګڼي، دا د الله ولري، دا په مخ د مځکې قیمتي مخلوق دی. دا عقیده جوړول پکار دي. یو رب ته ډېر نږدې دی. په یوه ملنګ تعریف د ذوالجلال والاکرام ذات ډېر لوی زړه باندې ډېر ویرګلون دی او عین مشاهدې په ویس واښه شوي دي. حدیث شریف شرلینی چې دغه طلبه د علم ته فرشتي د رحمت کوثر غوړوي چې طالب جانان نازولي قدمینه د مو په کوثر شته. دا پېښور شیخي مولوي ویل چې یو طالب ته تبلیغون خو بیا ماشاءالله په فطرت شه هم نشوي شیطانات کو په جامات شه په درازول شه مندور یې شریک استجاب کوو که طالبونه چې نه څه درازوي دی چې په جامات شه درانجیږي پسې دراباوي نو چې ګایي د ستونزو وویل چې فرشتي رحمت کوثر طالبون ته غوړوي زه فرشتي ته کوثر ورمتوم ویل چې په غېږ دوی شه شیار شه په خبره کې شي تا ووڅخوي. ته داسې ګډ مخلوق نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علما د اسمون مخلوق ته داسې ورپړ کېږي لکه د مځکې مخلوق ته چې د اسمون ستوري ورپړ کېږي. امید که څنګه دنیان به د رحمت په کار پوهېږي دلته کار د هر آن نه دا نیشته موږ ته پته نه لګي چې دا څوک دي خو یې چې طالبون دي استوزون دي غریبون دي او نشه خلک دی کمزوری خلک دی. امید په بیل شه دا وه چې په پکري شو تر ټوله نه کمزوری تصور کېده و ایستو نه الله